أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسيبارا آيات نمبر 3 وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وهو الله أو هغا الله في السماوات بأسمانونك وفي الأرض وبزمكك يعني أغا الله دي في السماوات پسمانونو کی والارض پسمکا کی یعنی پسمکا و اسمانونو کی دا اغا اللہ بادشاہی دا اغا اللہ سلطنت تی دا اغا اللہ قدرت تی یعلم اغا پوہیگی سرکم پا پٹو خبرو پٹو کارون استاسو و جہرکم او پخکارا خبرو پخکارا کارون استاسو کو تاسو پٹ کارونا کوئے پٹ خبری کوئے پاگے ہم اللہ پوہیگی کو تاسو خکارا خبرې کوي خکارا کارونه کوي پاغه الله پويږي یعنی د الله رب العزت نه په کائنات کې هیڅ چیز پناه نشته دي په تور زمکه باندې د زمکه لاندې په تور تیاره کې تور میږي روان دي هغه د الله جل شانه د نظر نه غیب او پناه نه دي بلکې هغه تخکاری په ځل کې ستا یو خبر راشي دا الله نه پټ نه ده الله جل شانه په دې باندې خبردار دي چې ستا په دې ځل کې کوم اراده ده کوم نیت نو کو په پټه یو سړی کار کوي او کو په ښکارا باندې کیدا د الله نه پټیږي مخلوق نه پټیدلی شي خو د الله نه نشي پټیدل هو الله الله هغه ذات دی فی السماوات چې په اسمانونو کې بادشاہی ده او فی الارض او په ځمکو کې بادشاہی ده یعلم پوهیږي سرکم ستاسو په پټو خبرو او جهرکم او ستاسو په ښکارا خبرو و یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تکسبون چې تاسو یې کسب کوئ تاسو چې څه کوئ په دې ټول باندې الله پوهیږي وما تأتیهم او نرازي دوی ته من آیت د یو آیتنا من آیات ربهم د خپل رب آیاتنا الا مگر کانو ودوی عنها د هغینا معرضین اعراض کوونکی یعنی چې کم آیاتونه کم نخي کم معجزات د پیغمبر علیه السلام نه ظاهر شي دغه پلاس باندې ظهور وشي نو دی هغه نه مني دغه نه اعراض کوي د الله د آیاتونو نه اعراض کوي د الله د آیاتونو نه ډډه کوي دغه نه مخ اړي هغه آیاتونه نه مني فقد كذبوا فتحقیق سره دی دروغ گنلی دی بالحق حق لما جاءهم هرگل چراغ دویتا فقد كذبوا فتحقیق سره دی دروغ گنلی دی بالحق حق نو د حق نه مراد قرآنم دی او د حق نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې نبی علیہ السلام قسمه قسم معجزات دی ته پیش کړل بیا دوی هغه ته دروغ نسبت او دغه قرآن مجید راغی دی قرآن د دروغ نسبت کو
چې دا د الله کتاب نه دی، دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خلکو په معاشره کې ژوند تیر کړی دی، ځواني هم دغلته تیره کړې ده، چېرته مدرسې ته، چېرته سکول کالج یونیورسټۍ ته نه دی تللی، شعر او شاعرۍ سره شوق نه دی پاتې شوی، نه شعر شاعري کړې ده. 40 کالو پورې دی سر رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو. د هغې نه وروستو چې کله 40 کاله پوره شو، نبی علیه السلام باندې د قرآن مجید نزول شروع شو، الله ورته پیغمبري ورکړله. د هغې نه پس یکدم د نبی علیه السلام خبرې مبارکې داسې بدلې شولې چې لوی لوی فصیحان او لوی لوی بلیغان هغوی به د نبی علیه السلام خبرو قرآن مجید ته حیران. او الله له چیلنج ورکړی دی، فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم ان کنتم صادقین. الله فرمایي که چېرته تاسو رښتونی یې، د قرآن په مثل باندې یو وړوکې صورت راوړئ، یو وړوکې صورت دا راوړئ د قرآن په مثل باندې. نو ستاسو بیا په دې خپله خبره کې رښتونی یې چې دا قرآن د نبی علیه السلام خپل جوړ کړی دی، د الله د طرفه نه دی. خو که چېرې تاسو د قرآن مجید د وړوکې صورت په شان د یو صورت نشئ راوړلی، تاسو ټول، او الله ورته فرمایي ودعوا شهداءکم، خپل مددګاران د ځان سره راغونډ کړئ. څومره مددګاران دي ستاسو دي، ټول شاعران راغونډ کړئ. عربو کې چونکې د شعر او شاعرۍ دور چلېدو په دغه ټیم کې، نو ورته ټول شاعران او ادیبان او بلیغان او فصیحان ټول راغونډ کړئ. او د قرآن د وړوکې صورت فأتوا بسورتن، سورتن دا دې کې دا تنوین چې دی، تنوین نو دا چې کوم دی د کموالي دپاره، تقصیر دپاره دی، کموالي دپاره چې وړوکې صورت ته ځان سره راوړه دی قرآن په مثل باندې. نو که چېرې تاسو د قرآن په مثل باندې وړوکې صورت یو راوړو، نو تاسو بیا په دې خپله دعوه کې رښتونی یې چې دا قرآن د الله کتاب نه دی، دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی. او که چېرې تاسو د قرآن د وړوکې صورت په شان یو صورت را نه وړو، نو بیا تاسو په دې خپله خبره کې دروغجن یې. دا قرآن بیا د نبی علیه السلام د لاسو کتاب نه دی، بلکې د الله د طرفه راغلی. اوس هم ټولو کافرانو ته چیلنج دی او تر قیامته پورې ورته چیلنج دی چې فأتوا بسورة من مثله، د قرآن د وړوکې صورت په شان د یو صورت راوړئ، هېڅوک یې نشي راوړلی. فقد کذبوا، په تحقیق سره دوی دروغ وګڼل، بالحق حق لره، قرآن لره، رسول الله صلی الله علیه وسلم لره، لما جاءهم، هر کله چې دا حق راغی دوی ته، فسوف یأتیهم، پس زر د چې رابشي دوی ته، انباء حقیقت، ما د هغه څه کانو چې ودوي به هغې پورې یستهزئون چې ټوکې کولی. د دې حقیقت پورته کولی شي په قیامت کې چې دا قرآن د الله کتاب، او بلکې دغه ټیم کې هم دي ته د حقیقت کولاو، دي خو د ضد او د عناد د وجې نه ایمان په نبی علیه السلام نه راوړو. که ټول خبرو چې دا قرآن دا د مخلوق کتاب نشي کېدلی، دا د خالق کتاب، په دې ټول خبرو. نو الله فرمایي فسوف یأتیهم، زر د چې رابشي دوی ته، انباء خبر، حقیقت، ما د هغه څیز کانو به یستهزئون چې دوی هغې پورې ټوکې کولی. د قرآن حقیقت، د اسلام حقیقت، د رسول الله صلی الله علیه وسلم حقیقت، دا به دوی باندې قیامت کې کولی شي. بیا به ټول چغې وي، سترګو نه به اوښکې روانې شي، اوښکې به ختم شي، وینې به روانې شي، په هغې کې به کشتۍ چلیږي، خو دغه ندامت او افسوس بیا دوی ته کار نه ورکوي. علم یرو، آیا تا نه دي کتلي؟ علم یرو، آیا دوی نه دي کتلي؟ کم اهلکنا، چې څومره مونږ هلاک کړل، من قبلهم، مخکې د دوی نه، من قرن، د امتونو نه. الله وایي په دې باندې څه دنیا روانېږي نه، د دې نه مخکې مو څومره هلاک کړي دي، او مضبوط کورونه الله فرمایي مونږ هلاک کړي دي. فرمایي الله علم یرو، آیا دوی نه دي کتلي؟ کم اهلکنا، چې څومره مونږ هلاک کړي دي، من قبلهم، مخکې د دوی نه، من قرن، د امتونو نه، د امتونو نه څومره ډېر هلاک کړي دي. او څنګه امتونو؟ مکناهم، الله فرمایي مونږ قدرت ورکړی هغوی ته، مکناهم، مونږ طاقت ورکړی هغوی ته، فی الارض، په ځمکه کې. څنګه طاقت مو ورکړی؟ ما لم نمکن لکم، چې مونږ نه دی ورکړی داسې ته، ما لم نمکن لکم، چې مونږ داسې طاقت نه دی درکړی تاسو ته، داسې طاقت مو هغوی ته ورکړی چې هغه شان طاقت تاسو ته مونږ نه دی ورکړی. قوم عاد دومره پهلوانان چې کجوره به یې ونیسله، په یو لاس باندې به یې کجوره راویستله، یو په دواړو لاسو راویستله، نو بل به راغی هغه په یو لاس باندې کجوره راویستله. او هغوی به دعوه کولې زموږ نه څوک طاقتور شته دی. خو چې کله د الله د پیغمبر خبره ونه منله،
نو د ګل پر وس په الله سیله راوستله، طوفان پې راوستو او هغه سیله اوچت کړل تر بل ګله پورې دغه طوفانو باغی باندې او په هوا کې به د یو بل نه تمبول ویده سي پراته وو لکه د کجورو تنې چې پرتي. دومره طاقتور قوم هغه الله چې کوم دی تباه او برباد کو. او دغه رنګې قوم سمود ښکلې ښکلې آبادي کړي او دومره باغونه او دومره چې یو سړي به تشه ټوکری په سر باندې کېښودله روان به شو د لاندې به یې تلو نو چې بل د باغ بل سر ته به وته نو ټوکری به د پخو میوو نه ډکه شي. داسې قسمه نعمتونه ورته الله ورکړي. خو چې کله د پیغمبر خبره ونه منله د الله خبره ونه منله نو الله تباه برباد کړو. مکناهم مونږ طاقت ورکړو هغوی ته فی الارض په ځمکه کې ما لم نمکن لکم چې مونږ نه دي درکړی تاسو ته هغه شان طاقت. وارسلنا او مونږ رالیږلي وو لیږلي وو السماء د اسمان د طرف نه علیهم په هغوی باندې مدرارا په شیبو شیبو باندې بارانونه یعنی پرله پسې په هغوی باندې بارانونه ورېدل. داسې قومونه مونږ تباه کړل دي الله وي. وجعلنا مونږ ګرځولي وو الانهار نهرونه هغوی دپاره الله وي مونږ نهرونه ګرځولي وو تجري چې بهېده به من تحتهم لاندې د دوی نه یعنې د دوی په پټو کې به نهرونه بهېدل اوبو ته الله پاک وي مونږ مهیا کړی وي. فاهلکناهم نو الله فرمایي فاهلکناهم مونږ بیا هلاک کړو هغوی لره بذنوبهم د هغوی د ګناهونو په سبب سره. هغوی د پیغمبر خبره ونه منله هغه ټیم پې الله راوشله او ټول چې کوم دی تباه برباد کړو. وانشأنا نو الله وي دا مخکې مونږ ټول تباه کړي دي. وانشأنا او پیدا کړو مونږ من بعدهم وروسته د دوی نه قرنا آخرین نور امتونه. الله وي دغه لوی لوی خلک مو ختم کړل طاقت کې چې کوم دی سیوا وو. دغه رنګې نهرونه مو وله ورکړي وو باغونه مو وله ورکړي وو هر قسمه نعمتونه مو وله ورکړي وو پویه مو وله ورکړې وه الله بیا ټول مو ختم کړل خو په هغوی باندې دنیا روانه نه شوله. وانشأنا من بعدهم الله وي مونږ پیدا کړل وروستو د هغوی نه قرنا آخرین نور امتونه مو الله وي پیدا کړل دنیا پې روان نه شوه. ولو نزلنا کو چېرې نازل کړی وي مونږ علیک په تا باندې کتاب یعنې قرآن فی قرطاس په پاڼو کې اصل کې دلته کې عبدالله بن امیہ رضی الله عنه دی لا مسلمان شوی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی زه به تا الله غي پیغمبر منمه پتا باندې به الله غي ایمان راوړم چې ته زما مخکې اسمان ته وخیږي او چې کله اسمان ته وخیږي نو اسمان کې تا ته غون کتاب په یو ځای باندې درکړی شي او په هغه کتاب کې زما نوم وي او ما ته الله په خپله باندې ووي چې عبدالله بن امیہ دا زما پیغمبر دی دی ومنه نو ورته بیا دې پیغمبر نه منه. دا دومره کارونه کو وکړي هم که نه اسمان ته وخیږي قرآن کتاب د الله په یو ځای درګي په هغې کې زما نومي په خط کې او الله چې کوم دی ما ته وفرمایي چې دا زما پیغمبر دی دی ومنه وی بیا دې نه منه. اتفاق دا و چې دا عبدالله بن امیہ رضی الله عنه بیا وروسته مسلمان شو او بیا په غزوه طیف کې شهید شو جهاد یې وکړو پای کې بیا شهید شو. نو دلته کې الله فرمایي هغه خبره کې ولو نزلنا کو چې موږ نازل کړی وي علیک په تا باندې کتابا د قرآن فی قرطاس په پاڼو کې فلمسوه او بیا دوی مسح کړی وي د قرآن لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې. قرآن الله وي په تا باندې موږ په پاڼو کې نازل کړی وي او دا دوی په د خپلو لاسونو کې نیولې وي. لقال الذين نويل بخامخا کسانو کفرو چې کافران دي ان هذا چې نه دی دا قرآن الا سحر مبین مگر ښکاره سحر دی ښکاره جادو. الله وی چې دی نه مني دی د حق طالبان نه دي کو دا هر څه دی سره وکړي که نه خو دی ایمان نه راوړي. وقالو او دوی وایي لولا انزل ولې نازل نه کړی شو علیه په ده باندې ملکن فرشته. وقالو دوی ویل لولا انزل ولې نازل نه کړی شو علیه په نبی علیه السلام سره ملکن فرشته. دی وی چې نبی علیه السلام له فرشته راځي نو ولې نبی علیه السلام سره فرشته نه راځي چې مونږ یې وینو چې دا فرشته ده نبی علیه السلام له راغلې ده او نبی علیه السلام باندې وحی راوړي نو مونږ بیا ایمان راوړو. نو الله فرمایي چې دی خدا خبره کوي لولا انزل ولې نازل نه کړی شو علیه د سره ملکن فرشته سره ولې نازل نه کړی شو. خو الله فرمایي ولې د فرشتې لیدل اسان کار دی څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام چې دي
نو دی فرشتہ په اصلي حالت کې نه دی لیدلی سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې جبرئیل علیه السلام په خپل اصلي شکل کې دوه پیری لیدلی نور پیغمبرانو په اصلي شکل کې نه دی لیدلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله جبرئیل علیه السلام په اصلي شکل کې ولیدو نو بے هوش شو تابعونه لرو نو انسانان د فرشتې په خپل اصلي حالت کې لیدل دا نشي برداشت کولی دا نشي لیدلی نو الله وجه دې خو نشي کېدی وقالو دوی وی لولا انزل علیه ملک ولې د نبی علیه السلام سره دا فرشته نه نازلیږي ولو انزلنا ملکا الله فرمایي ولو انزلنا کو چې مونږ نازل کړله ملکا فرشته لقضی الامر نو خامخا به فیصله شي کار په دې به عذاب راشي څه مطلب چې کله یو قوم فرمایشي معجزه د پیغمبر نه وغواړي چې کله یو قوم د خپل پیغمبر نه فرمایشي معجزه وغواړي او الله جل جلاله د معجزې ظهور دا د پیغمبر په لاس باندې وکي هغه معجزه الله چې کوم دی ښکاره کی ورته او بیا هم دغه قوم ایمان را نه وړي نو الله جل جلاله قانون دا دی چې په دغه قوم کې بیا هیڅوک نه پرېږدي نو الله فرمایي کو چې دا فرشته موږ د پیغمبر سره راولیږو بیا هم دا تاسو نشئ برداشت کولی خو کو چې دا فرشته موږ د پیغمبر سره راولیږو او تاسو بیا هم ایمان را نه وړئ نو لقضی الامر نو خامخا او فیصله شکار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت ورنکړي شي بیا ته الله مهلت نه ورکړي ولو جعلناه الله فرمایي کو چې مونږه پیدا کړی وي ولو جعلناه کو چې مونږ ګرځولې وي هو دا پیغمبر ملکن فرشته دی به دا اعتراض کو چې دا مونږ ته پیغمبر راغلی نو پیغمبر خو زمونږ په شان دی انسان دی نو فرشته چې کوم دی ولې نه راځي چې فرشته راشي او مونږ ته چې کوم دی د الله پاک جل شانه چې کوم دی کلام راوړي نو فرشته ولې نه راځي نو الله فرمایي چې ولو جعلناه کو چې وګرځو مونږ دا پیغمبر کو چې ګرځولې مونږ دا پیغمبر ملکن فرشته مو ګرځولې وي یعنی پیغمبر مو فرشته را لېږلې وي د امت اصلاح دپاره تربیت دپاره فرشته را لېږلې وي نو لجعلناه نو خامخا به مونږ ګرځولې دا فرشته رجلا سړی دا فرشته مونږه د سړي په شکل کې ګرځوله ځکه چې فرشته خو د فرشتې په خپل اصلي حالت کې انسانان لیدل نشي برداشت کولی نو خامخا به دې مونږ د سړي شکل ورکو نو چې کله ورله مونږ د سړي شکل ورکړی وي نو څه چل به شي وللبسنا نو مونږ به په شک نو مونږ شک کې به راوستي وو شک به راوستي وو للبسنا مونږ به خامخا شک راوستي وو علیهم په دوی باندې په دوی باندې بیا هم شک و چې مونږ دا فرشته د انسان په شکل کې فرشته به خامخا مونږ په خپل اصلي حالت کې دی لیدلی نه شوه نو مونږ به د انسان په شکل کې را لیږله نو چې کله مونږ د انسان په شکل کې دا فرشته را لیږلې وي نو بیا به دوی په شک کې چې دا خو انسان فرشته نه خو انسان دی دا خو فرشته نه ده بیا به دوی په شک کې للبسنا نو مونږ به شک راوستی و علیهم په دوی باندې ما هغه شک یلبسون چې مخکې ان دا اوس چې دوی کوم شک کوي نو دغه شک به دوی مونږ خامخا بیا راوستي اوس خو دوی دا شک کوي چې دا فرشته ولې نه نازلېدله او وروسته به دوی دا شک کو چې دا خو فرشته نه ده خو انسان دی نو په دواړو صورتونو کې به دوی په شک کوي مطلب یې دا دی چې هسې خبرې زیاتې نور دی ایمان نه راوړي کو ایمان یې راوړي نو د پیغمبر علیه السلام نه بېشماره معجزات صدور شوي دی ظاهر شوي دي د پیغمبر علیه السلام معجزات په هغې باندې ولې ایمان نه راوړي خو دوی ایمان نه راوړي دې کې اوس نبي علیه السلام د تسلي ده ولقد استهزئ او په تحقیق سره استهزاء کړی شوی ده خندنې شوي دي برسل په پیغمبرانو پورې من قبل کستانه مخکې فحاق نو چاپېره شو بالذین هغه کسانو نه سخرو چې ټوکې کړې وي منهم د دوی نه ما هغه کانو چې ودوي به هغې پورې یستهزئون دی ټوکې کوونکي یعنې دوی چې کومې ټوکې کولې د هغې د وجې نه الله جل شانه دوی ته عذاب ورکړو سبق لږ ډېر شو وما تأتيهم وهو الله او هم الله پاک دی فی السماوات فاسمانونو کې و فی الارض او پزمکه کې یعلم پوهیږي سرکم ستاسو په پټو خبرو باندې وجهرکم او ستاسو په ښکاره خبرو باندې و یعلم پوهیږي ما په هغه باندې تکسبون چې تاسو یې کسب کوئ وما تأتيهم او نرازی دوی ته من آیت یو آیات من آیات ربهم
د دوی د رب د آیاتونو نه الا مگر کانو ودوی عنها د هغې نه معرضین اعراض کوونکي چې مخ اړونکي فقد کذبوا په تحقیق سره دی دروغ وګڼل بالحق حق لرا قرآن لرا پیغمبر لرا لما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته فسوف یأتیهم زرد چې رابشي دوی ته انباء حقیقت خبر ما د هغه څو کانو چې ودوی به هغې پورې یستهزئون چې دي ټوکې کولې الم یرو آیا دوی نه دي کتلې کم اهلکنا چې څومره مو هلاک کړل من قبلهم مخکې د دوی نه من قرن د امتونو نه مکناهم موږ طاقت ورکړی و هغوی ته فی الارض په ځمکه کې ما لم نمکن لکم چې هغه طاقت مو تاسو ته نه دی درکړی وارسلنا موږ رالیږلي وو السماء د اسمان نه علیهم په دوی باندې مدرارا پرله پسې بارانونه وجعلنا موږ ګرځولي وو الانهار نهرونه تجری چې بهیږي من تحتهم لاندې د هغوی نه لاندې د دوی نه فاهلکناهم بیا مونږ هلاک کړل دوی رلا بذنوبهم د دوی د ګناهونو په سبب سره وانشأنا مونږ پیدا کړل من بعدهم وروستو د دوی نه قرنا آخرین نور امتونه ولو نزلنا کچری مونږ نازل کړی وی علیک بتا باندې کتاب یعنی قرآن فی قرطاس په پاڼو کې فلمسوه بیا دوی مسه کړی وی بأیدیهم په خپلو لاسونو سره لقال الذین نو خامخا به ویلي وو هغه کسانو کفرو چې کافران دي ان هذا چې نه دی دا قرآن الا سحر مبین مگر ښکاره جادو دی وقالو دوی وای لولا انزل ولی نازل نکړل شو علیه ملک د سره فرشتہ ولو انزلنا کوچری مونږ نازل کړی وي ملکن فرشتہ لقضی الامر نو خامخا فیصله شوی کار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکړی کېدو ولو جعلناه کوچری وګرځو مونږ دا ولو جعلناه کشر گرزولی مونگ دی پیغمبر لرا ملکن فرشتہ لجعلناه نخام خواب مونگ گرزولی دا فرشتہ رجلا سڑی وللبسنا او مونگ بشک راوستیو علیہم بدوی باندی ماها شک یلبسون جدی وسم بشک کی دی اوس چې دی په کم شک کې دي دا که شک په فرشتي په صورت کې هم بدی راغلی چې دی به دا خو شکل او صورت ټول د انسان دی زمونږ په شان دي ولقد استهزئ او په تحقیق سره استهزاء کړی شوی دا برسولن په پیغمبرانو من قبل کا مخکې لتانا فحاق پس چاپېره شو بالذین د هغه کسانو نه سخرو چې ټوکې کړې وې منهم د دوی نه ما کانو نو دوی به هغې ما هغه کانو چې دوی به هغې پورې یستهزئون چې دوی ټوکې کولې سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب